یو سړی او ښځې سره یې جګړه وکړه، نیک سړی چې ښځې سره یې کور جګړه وکړه، نو ښځې خو هر قسمه شته. بعضې ښځې هم داسې وي چې هغه په پوزه مچ نه پرېږدي، ځکه زه بشیرجان ته د ښځې نوم ګورې واد نه دي. روزانه به دې ته خو ستا نظر نه لري، کله به دې په ملا چاپې ولاړې وي او کله به دې دا حالت به دې نه بیا خو دې منډه هم نشي خوړلی. دا و چې سترګې دي خو منډه ووایي بار ته لاړ شي، چال دې راسه دی ولې را منډه وي، سپی را پسې و، سپی نه هغه سپی وي، سپی را پسې و. هغه سپی خو یاده که سپی ولې یاد دی، نو ته خو بیا دې منډه هم نشي وهلی، کور مخکې ته دې بیا نیر بیل دی که هغې ته دې ته ولړه کړې. نو ښځې سره یې جګړه وکړه، چې جګړه یې وکړه دې وخت کې میلمه راغی، میلمه بیټه کې کېنه کور ته ورغېدې، میلمه له دا وایي خپل کار کوه، میلمه مې دې ډوډۍ وله پخه کوي نه پخوم وله، ته میلمه تالی هم نه پخوم، ما سره دې جګړه وکړه زه اوس دا پخوه وله. نو چې ښځه روانه شي دا اسبني دا چې کله اړي شروع کړي نو ته یې مخکې بوځې وروستو ځي، داسې ده که نه ده؟ ته به مخکې بوځې دې ریورس ګیر لګولي، نیک بخت دی خو مخکې وروستو شو شانتنیل دي که نه، نو زه کور ته نیغه که نه، نه دغه ښځه چې روانه شي هغه ټټک اسپتې ښه ده بیا نه پخوم دله، ښځې میلمه مې دی کور رسواکۍ مې وی بس ولې نه پخوم دله، یا نه پخوم دله. بس دیم غریب و چې اوس په خدای څه کوم، لاړ ګاونډي کره او د یو ګاونډی کور ته ورغی، هلته یې اواز وکړ یاره کور والا بیماران دي، طبیعت ټیک نه دی، څه به کوې اوس نو؟ دا ورته ویلی شي چې نه پخی راله. مونږ خلک هم چې بار د کوره راوځو که نه نو برېت هم ډنډۍ ډنډه، او چې کور ته ننوځو نو بیا برېت لاندې ګور، بار هم برېت 2 لیش دي 2 او 3 لیش دی، او چې کور ته ننوځو که نه بس بیا سر ښکته یي. خیر چې هلته ورغې کور والا ناجوړه ده، میلمه مې دی ډوډۍ والا برابر کړه، هغې وې ښه په ګاونډۍ ښه وه، بس هغې ول ډوډۍ برابرول شروع کړل، چې ډوډۍ برابرول شروع کړله نو دته لیک کې ور وټکېده، ورننوته ښځه ورته ویې لږ را دننه شه، نه بس مه پخوه، بس ما هغه بلې ګاونډۍ ته ووایي ډوډۍ به م پخه کړي، انتظام به مو کړي، مه پخه نه خبره ووره یا دې خوا شو، دا ښځه ورته ښکته شوه ټیټه شوه، معافي غواړم ما وبخه، ما معاف کړه، بس ستا د میلمه چې څومره انتظامي هله شابه زه کوم، ورسه ګاونډۍ ته وچو ښځې دا څه جنجال دی جوړ کړ، وختي دې په شرمونو هم نه کومه، او اوس وی کوم چې ته کور ته لاړې، زه هسې دې بورچي خانې ته ورغلم، چې بورچي خانې ته مې وکتل د اوړو د بوجۍ نه یو بوډا بابا دی اوړه رالي او په شکرۍ کې اچوي، او چې نور د پخلي کم سامان دی ارالي او په شکرۍ کې اچوي. خدای بابا څوک دی؟ مې دا څه کې زموږ د کور نه زموږ په مخ کې بابا غلا کې بوډا سپینګیریا او سامان وړی؟ وی نه که نه دا خو د دې میلمه حق او ستاسو په دې کور کې، نو هغه حق ته میلمه له نه ورکې، نابله ګاونډی کره د وړمه چې هغې وله پوخ کړي، دا د میلمه حق او ستا په دې کور کې، خو چې ته نه پخې دا به اوس هلته یو سمه هغې له به ورکړم، میلمه حق دې ته خوړی شي نه هغوی خوړی شي. ما وی نه کېده ما توبه زه یې ولم پخوم، باباجي غیب شو څه یې کېښود، د الله فرشته و، د هر چا دپاره چې کوم رزق مقرر دی حق دی بس. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې کله ماشوم د مور په ګېډه کې جوړ شي نو فرشته هلته الله نه تپوس کوي د مور په دا ګېډه کې پروت دی، الله مل اجل دی به کله مري، دنیا ته لا راغلی نه دی وي کله به تیځي، دې سره څه کوي؟ دنیا ته لا تشریف نه دی راوړی، امیر المؤمنین لا خېټه کې پروت دی، امیر المؤمنین کوم ځای پروت دی؟ خېټه کې، امیر البطن د حضرت خېټې بچې لا په خېټه کې دننه پروت دی، او هلته وایي دی به کله ځي تی مل اجل مر رزقو، څونه ډوډۍ به خوري، څونه بروټ به خوري، څه به کوي وی به څنګه ګرځي، کوم ځای به ګرځي، او دا به نیک عمل کوي الله که بد به کوي، شقي و سعید، دا هر څه یکتبو دا ولیکلی شي فی بطن امه، د مور خېټه کې به دا غاړه کې ورته ور واچوي. وکل انسان الزمناه طائره فی عنقه ونخرج له یوم القیامة کتابا یلقاه منشورا. نو ته د مور ګیره کې پروت یې، لا دې دنیا ته تشریف نه دی راوړی کاکاجي، مور ګیره کې پروت وی لا دنیا ته تشریف نه دی راوړی امیر المؤمنین،
دنیا کې ته ملا صاحب نه راغلی، امي صاحب نه راغلی، هلته پروت یې ستا روزي لیکلی شوی او پکې نخرې کې منډې ورپسې وې. هوا د دنیا اسباب د انسان دپاره دي، خامخا به اسباب طلب کې، خو د الله د مرضی لاندې خپله مرضي به د الله د مرضی د پاسه کې نه، او که خپله مرضي د الله د مرضی د پاسه کړه نو د پوخ ایمان د کچه شو، یو ټس به دنه ځي. د رسول الله مبارک د خوږ ایمان او د ښکلي ایمان د دیرې نه د قدم بار وویسته. دنیا کې هم پریشانی، آخرت کې هم پریشانی، دنیا کې هم تباہی، آخرت کې هم تباہی. نو ذکر رسول الله مبارک فرمائی لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه طبعا لما جئت به، چې زما خوږ ایمان، زما خشته ایمان، زما هغه ایمان چې سړی ډایرکټ نیک په نیغه جرت ته رسوي، دا په هغه چا کې نشي کېدی چې د الله او د رسول مقابله کې خواهش اخلي. خواهش به د الله او د رسول تابع کې، زور پسې خواهش پسې بالکل ځه، خو د الله او د رسول تابع، نو زما هغه ښکلي ایمان چې څنګه د صوت او جنت ته پې سړی ځي، هغه ایمان کې به زه داخل کړم. دا زمونږ د ښکلي پیغمبر وینا ده. رزق چې څومره مقرر دی هغه دی، خو د مارونو رزق پسې به منډې وو، طلب به کوو، صحابو کړی دی، ځمکې صحابو غشتې دي، اوښانې غشتې دي، کورونه جوړ کړي. عثمان صاحب ډېر مالدار و، عبدالرحمن ابن عوف دونه مالدار و چې هغه به پخوانۍ ډبلې روپۍ به وي، نو په هغه ډبلو روپو خلک مږي نو صفا کوي چې زنګ ونیسي، نو اوښان به یې پې د پاسه ګرځولو، د اوښانو په هغه خپو به یې وله صفۍ کوله. مال شمد نه دی، مال ګټل ګناه نه ده، خو چې د الله او د رسول د مردۍ لاندې، د الله او د رسول د مردۍ لاندې، او خواهش پرستی پکې نه چې دا مال ګټې یا زما بچي به دا به وخوري، د عبادت به پې وکړي، حج به پې وکړي، عمره به وکړي، بچي له پې ښځه وکړم، د شریعت مطابق کار به کوم که خیري، جومات به جوړ کړم، لار به جوړه کړم، صدقه به ورکړم، خیرات به وکړو، دا څیزونه پکې راوله. مقصود الله کا دویم نمبر مال کا، مقصود آخرت کا دویم نمبر دنیا کا. قسم په خدای دې خپله به دې مال راول. اوس نفس سره ډغره شروع شوه، نفس وایي سمله اوده شه بلستان کې، رستو به وکړې مړه هلکه مونځ د مړه دی نن به ګزاره وکړو، سبا به شروع کړو. نفس وایي مه پاسه بلستان ګرمه ده، خواهش وایي مه پاسه بلستان ګرمه ده، خواهش وایي مړه رستو به وکړې ورګې لا نه قضا کېږي، خواهش وایي جومات ته مکور به وکړې، نفس وایي مه کوه مه کوه، الله و رسول وایي وختي پاسه، جنت وایي وختي پاسه، جنت نه دا شیتاو شو. ماسپښین بیا ګرمي ده، یخني ده، مازدیګر بیا ماښام بیا بلستن کې ما یاره پښې مې خوږېږي، لاس خوږېږي، یاره نشم پاسېدی، یاره تکلیف دی، دا مونځ دا نفل د شپې. او کوم دغه کس ته دې ووایي چې دا کم انسان سار پېشمني نشي پاسېدی او د شپې تهجد له نشي پاسېدی، او ده ته دې دروازه وواله او چې یو 10,000 روپۍ مې درته راوړي دي لږ راپاسه، دی بیا بړستن له ډغره ورکوي، نه خوبي نه د خپو خوږي، نه بل ځي په منډه هغه پیسو له را روان. هلته جنت لاره سخته شوه، او لاره څنګه سخته ده؟ د خواهش مقابله راله، خواهش وي مه کوه. هلته زکات در باندې کال تیر شو، الله وی ورکه زکات، دا لاره نیغه جنت ته تللی ده، ډېر ښایسته دی. دلته خواهش هو دا 10,000 روپۍ زکات، دا 20,000، دا 50، دا 1 په دې خو دوی واده کېږي، دې باندې خو زما د ښځه نه جوړه شي، دارو درمل کېږي. خواهش وی نفس وی نه نه نه، او هلته کې جنت وی راځه، لاره سخته شوه، هلته پې حج فرض شو، 5 लाख روپۍ لګي، 6 लाख روپۍ لګي، نفس وی نه نه، په دې خو زما د زوی ټوله ښادي کېږي، د لور پې پوره واده کېږي، دوی له پې کور هم جوړېږي، د دوی ښځه هم پې کېږي. نفس وی ما هلته الله وی دا ولګوه حج وکړه چې په دې لاره را پورې وځه چې جنت ته دې ورسو. هلته روژه ده په اوړي کې، اوهو ډېره ګرانه ده، څوک بیا سر ته رسوي. نفس وی مه نیسه مه نیسه مه نیسه، الله وی ونیسه، لاره خو سخته ده، خطرناکه ده، خو مخکې به کم خواته ځي، جنت ته به ځي. تاسې نور عبادتونه، جهاد د الله فی سبیل الله، کافر سره مقابله سخته ده. بدر کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه، احد کې رسول الله مبارک وکړه سخته وه، خندق کې رسول الله مبارک وکړه، پکې شهادتونه هم رالل.
دا سخت څیزونه ته ګیر چاپېره و د عبادتونه دا مال خرچ کول دا د انسان په نفس تکلیفونه الله وی لاره سخته ده یقین لري که څوک ور ورسي دوزخ نه ګیر چاپېره خواهشات ته وکړل دا خواهشات نفسانیه انسان لچې غواړي دا ګناه د څونه ډولی ده د شپې په نیمه شپه هم ولا منډی وی دا غله چې کنډر کوي دا د ورځې کوي که د شپې کوي شپې به نیمه شپه دا غلاګانې چې غله کوي څه وخت یې کوي دا د ګډون چې کوي په دا مسالو کې او دا په چایو کې دا دروازې نه کوي د شپې کوي چې څوک هم ونه ویني دا غلا غلطۍ چې څومره روانې د شپې روانې دي خو قربان که ته اوسه خو الله دپاره سخت دی دنیا دپاره ښایسته دی دا د سترګو خواهش د پردو ښځو ته وګوره دا د سترګو خواهش د پردو جنکو ته وګوره دا د سترګو خواهش د فلمونو ته پې وګوره د بربنډتوب ته پې وګوره دا د غوښ خواهش سندرې واوره په موبایل ګانا ولګوه ګانا مونځ به م کېږي دلته کې رنګ به م راشي په جومات کې به ډنګار شروع شي خوند دی که نه غوږ له خوند ورکوي په ژبه غیبت دروغ خوند ورکوي سړي له پړه کې د ګناه سوچونه خوند ورکوي سړي له دا د پردي مال وهل خوند ورکوي سړي له دا پردي انسان ته تکلیف رسول خوند ورکوي سړي له دا خواهشات یې ډېر چاپېره تا وکړل دننه خو اور خطرناک خواهشات دي ورشه جبریل اوس وګوره چې ویې کتل د هغې وی الله یریږم چې دا ټول خلک وردننه به شي دوزخ ته او مثال د رسول الله مبارک ورکړی دی درته نه ورکوم رسول الله مبارک فرمایلی دی وی دا مثال د شمع او د پتنګ دی شمع بلیږي اور بلیږي اور او پتنګان ور روان دي خو دا اور دوی ته خشته ښکاري ښکلې ښکاري که پتنګ ته دی وي چې دننه خو سوځې نه ورځي هغه ته دا اور خشته ښکاري ښکلې ښکاري ښکلې ښکاري او چې ورشي نو سبب د تبی وي که نه بیا د خواهش کي چې د اور له ورشم رڼا ده ښایسته تیارې نه وځي پتنګ کټ د ګوټ نه هم راوځي تیارې نه تیاره د انسان د حیوان فطرتا دا نی خوښه دا روزي ورپسې کې روزي چاته مچو ته نه ګورې رڼا له منډی وي پیټر مور په شاتو نه مرو شاتم پرېږدي هغې له منډه وي رڼا له چې ورشي نو دننه بیا دا رڼا په څه باندې بدلېږي بیا په اور په پتنګ وزرې وسوځي لاندې پرېږدي خلک یې خپې کېږدي او مړ شي رسول الله مبارک فرمایي الله قربان شم ته وی تاسو ته دا دوزخ نه خواهشات داسې تودي لکه پتنګ ته چې هغه اور خشته ښکاري انا زه تاسو نیسم کلک مو نیسم د دې بړې نه م رانیسم د بړې نه پهلوان چې د بړې نه ونیسي زور کوي بیا شلېږي پرتو غورځېږي بړې نه م نیسمه چې مه ورځئ ګورې تاسو ته شی خشته ښکاري خو طبعي ده وی ما نه خلاصوی ځان او هغه اور ته ځان غورځوي الله یریږم چې جنت ته به څوک هم دننه نشي ګیر چاپېره سختۍ دي او الله یریږم چې دا ټول به په دوزخ کې ور وغورځېږي ولې ګیر چاپېره خواهشات د هغې پسې وځي او چې ورشي بیا اور ته به خویږي او نیغ به ور رواني دا دوه څیزونو مقابله شوست د چا وایه څه د جنت او د دوزخ جنت نه ګیر چاپېره سختۍ دي دوزخ نه ګیر چاپېره خوشحالۍ ازادۍ او خواهشات نفسانیه دي نو د چا مقابله شوست د الله او د رسول سختۍ چې درته راولي او د خواهش من خواهش پرستی په مخ اغشتی یو خواهش پرستی د لاسه پلار پاتې دی ښځالي مور پاتې ده ښځالي د ښځې خپل حق دی د مور او پلار خپل حق دی د خواهش پرستی د لاسه رور پاتې دی ماللي رور پاتې دی خور پاتې ده د پلار په مال ټوله تا قبضه وکړه د خواهش پرستی د لاسه ګاونډي سره جګړه د خواهش پرستی د لاسه د ګاونډي پولوال د خواهش پرستی د لاسه کور کې جګړې د خواهش پرستی د لاسه نن دنیا په جیلونو کې پرته ده دا غټ خلک چې دا نه بې رانیسي اوسه دا لوی خلک چې دا نه بوتل اچوي او جیل کې نن پراته چغې وباسي ولې وباسي خواهش پرستي ده د خواهش په پیسو ته ضرورت پیسې خو به غریبانانو ته ضرورت دي ډوډۍ ته محتاج دي چایو ته محتاج دي دارو درملو ته محتاج دي دا چې کوم د کروڑونو مالکان دي پیسو ته ضرورت دی دا ټول خواهشاتو منډه ده خواهشاتو زغل وزیر صاحب ستا پیسو ته سا جاتې ډېره دې ګټلې ده صدر صاحب ستا پیسو ته سا جاتې ډېره دې ګټلې ده وزیر اعظم صاحب ستا پیسو ته سا جاتې ډېره دې ګټلې ده خو چې دا بیا م ورپسې نښتي د چا پرستي شوی او څه خواهش پرستي دنیا کې هم ذلت آخرت کې هم ذلت
دنیا هم خواره، خسرت دنیا والآخره، آخرت هم خواره. موږ ته خو مثالونه مخکې موجود دي. د رسول الله مبارک هر یو صفت په یو صحابي تقسیم. د ټولو صحابو کې فی الجمله صفتونه پراتو، خو یو په یو کس کې زبردست پروت دی. د رسول الله مبارک بهادری، چې هغه کې یو بهادري او دلیرانه سوچ دا په حضرت علي او په حضرت عمر کې پراته دي، او چې کم عدل په عمر کې پروت دی. ټولو کې شته، خو دا ډېر زیات. او چې کم صبر او سنجیدګي وه په حضرت ابوبکر کې پرته ده. او چې کوم د دنیا سره تعلق ختمولو په ابوذر کې پرته ده. ډېره زیاته ده پکې، ډېره زیاته ده. دې وجې نه حضرت ابوذر رضی الله تعالی عنه د دې قایل نو چې مال جمع کا. دا د هغه خپل سوچ دی. اوس مال به نه جمع کوو. چا به کور جوړ کړی، دی به ورغې دروازه به ورته وله، دلته راشه دا کور دې څنګه جوړ کړی دی، او دا مې جوړ کړه. دونه عمر دې شته؟ چا به دو چاته جوړ کړی؟ بنګلې دوزخ دې واغېسته. اوس دا کور جوړول منع نه دي په شریعت کې، جوړولی شي، څه خبره نشته. لیکن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه د مال او د دولت او د دنیا سره لا تعلقي په ده کې دونه ویښته ننوتې ده چې دې دم به دې که چې اعلی اوخ به او اسب به پته به راته ولګي. والذین یکنزون الذهب والفضه ثم لا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. دا سره او سپین به قیامت پر اور کې ګرمیږي، تعالی به پې داغونه درکوي، دا به داغونه درکوي. او دا مال به د قیامت پر شجاع یو زبردست اجدها به ترې جوړه شي، غاړې ته به دې پرتی، او دا شونډې به دله خوري، وایي انا مالک او انا کنزک، زه ستا مال یم، ستا خزانه. دا به ګرځېده جګړې، نه کور منه، نه دولت منه، نه ځمکه منه، دومره جوور لاړ په دې سیس کې. حالانکه ما تاسو ته وي رسول الله مبارک کور دو منزله دی، لاندې یو کوټه برپې بله کوټه. صحابو جوړ کړي، صحابو ځمکې وي، جایدادونه، خو بس دې پکې لاړ یو زبردست عشق ته ورسېد. د حضرت عثمان رضی الله عنه زمانه وه، هغه ته چا و چې د بابا خلکو به قدر کو د ابوذر، سپین ږیری و. هغه صحابي دی چې د رسول الله مبارک په مکه مکرمه کې په ړومبو مسلمانانو کې دی، متقدمین، هغه لومبي مسلمانان، السابقون الاولون. الله چې قرآن صفت کوي لومبي مسلمانانو کې دی، او د اسلام د مخې ډېر تکلیفونه برداشت کړي دي. رسول الله مبارک ډېره زیاته مینه ورسره لرله، لږه نه. عثمان صاحب باباجي خلک باباجي د لاسه ور کې ولاړ دي، خو چې به چا ښه جامه یې په کونټه ټک ورکوي، که د چا کور غټ دی په کونټه ټک ورکوي، که چا ځمکه جایداد په کونټه ټک ورکوي. باباجي سره څه وکړو مونږه؟ احترام یې کوو. لوی عالم دی باباجي، لوی صحابي دی، د رسول الله مبارک ډېر نږدې د غاړې د تر غاړه وتو ملګری دی. دا سره څه وکړو؟ هغه وایي داسې کار وکوه. ابوذر ته یې وایي ابوذره مدینې نه به شام ته لاړ نه شي؟ تابعدار زه شام ته لاړ شي. مدینې ته دنیا خلک راځي، او دا جګړې دې جوړې کړې دي، شام ته ده. سبا سلام علیکم، لاړ شام ته. شام کې حضرت معاویه رضی الله عنه گورنر دی. هلته معاویه صاحب سره په جګړو دی. هلته هم چې د چا کور دی، دو چاته کور وایي قبر نه به ځي که به نه ځي، ځمکه به وچه، دا ځمکې له خدای به څه کوي؟ رسول وایي دې کې به خدمت کې که الله او رسول به عبادت پکې، د چا به پیسې وي خاص جمع کې، دا به قیامت پر ورځ داغونه کېږي درته. هلته معاویه صاحب به ورته یو څه وي، د بل څه اخره کې حضرت معاویه صاحب حضرت عثمان صاحب ته شکایت وکړه چې باباجي نه مو خلاص کا، مونږ خو درته څه ویلی نه شو، نه غوسه کولی شو، نه بل څوک. خلک احترام کې سپین ږیری د رسول الله مبارک لومبو مرګرو کې دی. دلته هغه بیا وي مدینې ته راشي. چې مدینې ته راغی، حضرت ابوبکر وایي دا خلک رانه داسې راتاو شو او راته نیغ نیغ ګوري، ځکه خبرې به پې ناشنا لګېدې، لکه چې ما څوک پېژني نه، په لومبي ځلې ولیدله. دلته بیا خلکو سره باسونه، میشن یې دقه و، د میشن و د چېم نه منل، نه 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 نه، بس مال به نه جمع کوئ، ځمکې به نه هلئ، کورونه به نه جوړوئ، مال به بس عبادتونه کوئ، الله رضا کې. زهد دې حد ته رسېدلی و. د حضرت عیسی علیه السلام مسارات پکې پراته دي. حضرت عثمان صاحب ورته وایي رب زه ته لاس، ربه ځه
د مدینې نه چې سړی قسیم ته ځي په دې لاره راځي زه به ته تللی هلته یې قبر هم دی وی هلته لاړ شي هلته لاړ یو یې ښځه یو دی هلته یو ځنګل کې پرېوته چا ورته پیغور ورکوي څنګه د مدینې نه راویستلی وایي که زما بادشاه یو حبشي غلامي حبشي غلام او دونه پوټینې سرې وي چې هغه ډېر د ګوتې برابر سرې وي بد شکلی او زما امیر یو ما ته حکم کوي د هغه به منم پاتې لا د عثمان به څنګه نه منم څنګه به نه منم هلته پروت دی صیبه یوازې یک تنها یو خیمه کې پروت دی د خاورې په بالښت پروت دی یو نری څادر لاندې پروت دی او یو ښځه ده ورسره یو دی هېڅ نشته د غریب چې جګړې ختمې شي بیمار شو غریب چې ناجوړه شو ښځه ورته کېناسته ابوذر تا سره به څه کوم هر ځای جګړې خلک پیشه مالې پیشه خلک پیشه دولتي پیشه خلک پیشه ځمکې پیشه خلک پیشه بنګلې جوړې شي ستا کار چا سره څه دی دلته باته په دشت و بیابان کې پروت دی تا سره وکم څه ته به هم ځان کدن دي زه به درته ناست یم مړ به شې نو تا به ښخوي څوک ماله زه به دې په اوږه کې نشم ګرځولی زه خو ځان له ښځه یم زه به در سره څه کوم ستا جنازې سره به څه کوم ستا غسل سره به څه کوم ستا قبر سره به څه کوم ته په څه جنجال دې دا نړولی دی حضرت ابوذر ښځې ته وایي ښځې فکر مه کوه الله به مدد کوي د خواهش مقابله چې کوې که نه سخته مقابله دومره مقابله چا نه ده کړې د خواهشاتو څومره چې حضرت ابوذر کړې ده او د حد درجې انتها ته پکې رسېدلی دی داسې مقابله یې وکړه حضرت عثمان څومره مالدار و رضی الله عنه د حضور پاک ته پته وه لیکن دې پکې یو انتها ته ورسېد دونه مقابله الله مدد وی داسې کار وکړه ښځې فکر ونه کړي الله به مدد کوي چې کله مړ شم که نه بار به وځي له دې خیمې نه ځنګل نه به لاندې کوزه شي په دې لاره به یو قافله را روانه وي قافلې ته به آواز وکړې چې دلته د رسول الله مبارک یو صحابي مړه دی راشئ غسل هم ورکړئ کفن هم ورکړئ خاق هم کړئ پې جنازه هم وکړئ خبره اسانه شوه او ښځې ما ته حضور پاک یې وصیت کړی دی امې پوره که او رسول الله مبارک زما متعلق د الله کومه وعده وه ما ته ویلې ده امید لرم چې الله به م خپله وعده پوره کړي ما هم پوره که الله به م خپله وعده پوره کوي ما ته رسول الله مبارک وی چې ابوذره چې ایمان دې کله وروړو یوازې وې چې هجرت دې کو یوازې وې د دنیا ژوند به دې یوازې څوک به در سره نی مرګ به دې یوازې څوک به در سره نی او د قیامت پر ورځ چې د قبر نه پاسې جنت ته روانې بیا به یوازې څوک به در سره نی یوازې به جنت ته ځې یک تنها به ځې ما هغه خپله وعده پوره کړه ما چې رسول الله مبارک له کوم لاس ورکړی ما خپل خواهش قربان که الله رسول مې واغېسته د چا له نه کېږي ما هر څه پرېښودل عثمان هر څه راکول معاویه هر څه راکول رضی الله تعالی عنهما هر څه مې پرېښودل ما مدینه پرېښوده د رسول الله مبارک کلی د بادشاه د برکته دلته پروت یم امید لرم چې الله ذوالجلال د پیغمبر د خولې وعده ما سره پوره کړي په دې خبرو کې په دا مسافرۍ کې دا خاورو د بالښت د پاسه د کوټې کجورې د پوزکي د پاسه په دا بیابان کې په خیمه کې د غریب نه سالاره وفات شو ښځې وې ما خدای او څوکم د ده وصیت دی د خیمې نه راکوشم و چې راکوشم سنګ لارې ته رالم واقعي قافله را روانه وه مدینې ته تله ما ای قافلې والا یو غریبه بېکسه ښځه یم او دې خیمه کې مې خاوند مړ شو یک بعد دې څوک یې نشته مسافر دی خدای دپاره راشئ او ما سره د خپل خاوند سنبال کې ډېره ښه مسلمان دی ولې به نه کوو چې قافلې والا سنګ رالل او په خیمه کې نظر واچوي کتل اوهو دا خو حضرت ابوذر غفاري رضی الله تعالی عنه او دا دلته څه کوي دا خو حضرت ابوذر خو نومو الله د رسول الله مبارک نه یو قدم وروسته نه دی پاتې شوی
یو جهاد کې دې رستو نه دی پاتې شوی، یو سفر کې دې رستو نه دی پاتې شوی. او دا خو ابوذر دی، اوهو الله قربان، د ده جنازه، د ده قبر، د ده کفن دا به موږ نه کوو. هغې قافلې والا قبر هم وکنه، کفن یې هم ورکه، غسل یې هم ورکه، او پې جنازه یې وکړه. دا مثال ما ته مخکې پروت دی. نه شم رسېدی دې ته، نه زه رسېدی شم، نه تاسو رسېدی شي، نه شو رسېدی. 1% خو ځان ور رسول پکار دی که 1%، 2% خو ځان ور رسول پکار دی که. موږ څه کوو؟ موږ وایو د رسول ایمان دی زموږ الحمدلله، او نن دنیا په خواهش پرستۍ په ډېره په تیزۍ روانه، ډېره زیاته په تیزۍ روانه، دومره په تیزۍ چې نن خدای خلکو هیر کړی دی. هیر دی، رسول هیر دی، مدرسه هیره ده، ګیره ختم، پټکې ختم، نیکانو پسې کنځلې، علماو پسې کنځلې، مدرسو پسې کنځلې، ګیرې پسې کنځلې، تبلیغ پسې کنځلې، تصوف پسې کنځلې، تسپو تسپک نظر. داسې ځای نه مې لیدلي دي په دا سترګو چې قسم په خدای په پرتوګ او په کمیس سړی شرمېږي چې دا مې ولی چولی. د مسلمانانو په ملک کې مې لیدلي، د ما په خدای قسم مې درته وخوړ چې زه په لاره به روان وم، په تاشقند او په سمرقند کې په لاره به تلم. 85% خلک پکې مسلمانان دي، 85%، دا نه چې کافران دي. او زمونږ جامو ته به یې وکتل او زمونږ ګیرو ته به یې وکتل، نو موسکي به شو، مې د اوس مونږ پورې خاندي. په خدای قسم په سترګو روزو کې به یو بل ته کتل او مونږ ته به اشارې راکولې چې دا څه کوي، داسې ژوند راغی، داسې خواهش پرستي راله چې نن اسلام هیر. سار وختي چې مونږ پاسو نو لومبې د خپل بچي د پتلون غم کوو، او د هغه د کوټ غم کوو، او د هغه د سکول غم کوو چې دی لاړ شي او د پبلیک سکول ته بوځم، د هغه د ټرانسپورټ پیسې شته، د هغه د ټیوشن پیسې شته، د هغه د هغه جامو پیسې شته، د هغه د هغه ګرانو کتابونو پیسې شته، هغه له نوکر شته، هغه له ځان له موټر شته چې دی پکې سکول او کالج ته بوځم. جومات له 10 روپۍ نشته، جومات په چندو جوړو، مدرسې له 20 روپۍ نشته چې خیرات وله ورکې، زکات هم چې ورباندې کم فرض دی هغه هم نه ورکې. خوا کې د غریب د لوږې پروت دی، 10 روپۍ وله نشته. ولې؟ په دې خدای خوشحالېږي، په هغې ته خوشحالېږي، په دې خدای خوشحالېږي، په هغې د بچی خوشحالېږي. موږ په کوم طرف روان یو؟ موږ خبر سي بس څه کوو؟ یوم یعد الظالم علی یدیه، په دې لاسونو به ټکونه لګوي، یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. الله دا خواهش مې پرېښې وه د پیغمبر په لار روان څه وخه وه. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اوهو دا خو مې فلانکو سره دوستانه وه، غرق کړې ما، فلانکو سره مې تعلق و تباه کړې م خدایا چې د ظالمانو سره خو زما تعلق نه وي، دې په ځای مې د رسول د لارې خلکو سره تعلق یې څخه به وه. یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. پیغمبر سره چې کومه لاره ده هغه د علماو لاره ده، هغه د شیخانو صوفیانو لاره ده، هغه د تبلیغ او د دعوت لاره ده، هغه د رسول الله مبارک د سنت او د احادیثو لاره ده. او ارمان په لاسونو چکونه به لګوي که دا لاره باندې تللی وي. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، دا خو بل غرق کړم که نه د ما دوستو، او دا په خواهشاتو یې سر کړم، تباه یې کړم. خدایه که د سره مې لار نه ونیولې، دا خواهش پرستو والا او دا د سنت متبعین اتباع والا لار نیولې وي، الله څنګه به ښه وه. بیا به څه کوې په خبر کې؟ هلته خو بیا رڼا هم نشته، هلته خو مکمل لوډ شیډینګ دی، هلته پکې هم نشته، هلته سولر هم نشته، هلته خو ډېره ګرمي ده، هلته خو مار لړم ځان نه وجلی هم نه شي، هلته خو اجدها ځان نه لرکول هم نه شي، مار لړم وجل هم نه شي، هلته چغه هم نه شي ویلی چې مورې مړه شومه، نه شي ویلی، مور دله نه شي راتلی. هلته به یو چغه وی یسمعه من یلیه الا الثقلین، انسان او پیری به نوري، باقي به ټول اوري. د خواهش پرسته
او د الله او د رسول مقابله ده من خواهش پرستی اغشتې را الله رسول پرېښی پرونو اسی یو خبره کوم د خدای زمونږ مونځ ته ضرورت شته وایه که مونږ مونځ وکړو روجي ونیسو حجونه وکړو صدقې ورکړو الله د رضا دپاره د خدای خدایه کې پې څه فرق راځي زیاتې نه او که مونږ د دنیا ګناهونه وکړو دا ټول خلک داسې چې لکه د فرعون په شان د خدای خدایه کې پوټې کمې راوستی شي خدای ته څه نقصان رسولی شي نه دا ولې مونږ ته وایي مونځ کوه روجې دا د خواهش مقابله را باندې کوي زما نفس غواړي چې زما سره د پیسې او ډېره دي او هلته الله او رسول وي نه صدقه او زکات ورکړه شابه د نفس مقابله وکړه د خواهش منځ د خواهش مقابله را باندې کوي ما مونځ ته الله څه ضرورت دی ما اخلي که ګرمه ببلستن اخلي ما اخلي که ایسی او ایر کنډیشن اخلي ما اخلي که بچو سره مزیق اخلي او دغه مقابله او حج کې ما اخلي مزل کې پیسه لګې دولت لګې او که مال اخلي شابه ما اخلي که ځه او روجه کې ما اخلي تنده برداشت کې او که نه خپل خواهش اخلي بس صرف د خواهش مقابله د عبادتونو مقصد دا دی دا صحاب حضرت مصعب ابن عمر رضی الله تعالی عنه په مکه شریفه کې چې یو جوړه به سار بدلولو یو ماښام موږ هم داسې کوو اوس پخوا به زموږ د علما وایي یو څار یو ناشنا به لګېده اوس موږ یو سار بدلو یو ماښام سار جامې واچو نو لاړ شو پکې ماښام چې راشو بله واچو سار بله واچو دنیا دغسې را او قیمتي جامه اوهو داسې جامه چې یو ځل بیا پې چا سترګې ولګي دوباره به یې نه اچوله هغه زمانه کې د ریخمو جامې هغه اوس کم دي اعلی ریخم د هغې جامې به اچولې مالدار قیمتي او مخکې به نقاب کې ګرځېد او عجیبه دا وه چې د رسول الله مبارک هم شکل و تقریبا شکل یې د حضور پاک مبارک په شان دی احد کې شهید شوی دی احد کې شهید شو چې دی شهید شو نو شیطان پکې چغه وواله چې رسول الله مبارک شهید شو نو صحابه خپې وښوېده او احد کې چې کم میدان کې شهدا دفن دي درې پکې ښکاره دي باقي نور هم ډېر دي خو پته نه لګي درېغ دي حضرت حمزه رضی الله عنه حضرت مصعب ابن عمر رضی الله عنه او عبدالله ابن جحش رضی الله عنه دا درې واړه یو ځای دفن یو ځای نو مدینه کې روان دی چې کله مسلمان شو هجرت یې وکړه دغه سړی چې د جوړه سار او ماښام او دوړه په جامه نه لګي مدینه کې روان دی نو یو پنسو پسې راښکي شي بله اوچته یو لنګ ټوکړه لاندې راښکي شي په ځمکه بله اوچته او غټې غټې ټوکړې ورته لګېدلې جامو ته او ټوکړه هم د ټوټې ټوکړه نه ده د سرمنو ټوکړې ورته لګېدلې نو چې رسول الله مبارک ورته وکتل نو په ژړا شو ډېر یې وژړل نو چا دې تپوس الله رسول ولې وایي د مصعب هغه حال را مخکې شو چې د اسلام نه مخکې و اوس حال یې را مخکې شو مخکې څه حال دنیا پرستی خواهش پرستی اسلام نه پس جامو ته د سرمنې ټوکړې چولې په سرمنې په ځان نه دی په جامه نه دی په ځمکه ورپسې د لنګ ټوکړه راښکلې کېږي دا نمونې مونږ ته مخکې پرتې دي حضرت حذیفه حضرت عبدالله ابن حذیفه سهمي رضی الله تعالی عنه یو جهاد کې د حضرت عمر فاروق زمانه ده د روم بادشاه ونیوه 300 مرګرو سره یې گرفتار کړ 300 سره چې گرفتار یې کړ نو د روم هغه بادشاه راوسته وی جیل کې واچوي دشمن دې سختي ورسره کولو چې وایي چې وی ډوډۍ به نه ورکوي خوراک به نه ورکوي اوبه به نه ورکوي بند کړي سختي م وله ورکوي مشر پکې څوک دی عبدالله ابن حذیفه یې راوسته ورته یې وی چې عبدالله تا پرېږدم په یو شرط مفت پرېږدم چې عیسایي شه زموږ دین قبول کړه عیسایي کېږم چې اوس خو د جنګ کې ونیوم او که خلاص شم او بیا موقع راغله چې والله بیا د سره جهاد کو عیسایي کېږم چې وی چې بیا جیل کې ډوډۍ خوراک بند کې چې ښه اوږې تږې کړل مې راویې باسئ وی عبدالله یو خبره درته کومه عیسایي شه پرېږدم دې
گورنر در نه جوړوم د یو علاقې، لورم دله در کوم. څه شی در کوم؟ لورم دله در کوم. او د بادشاه لور تا ته پته چې کم څوک یې نه غواړي. لور مال څه غواړي؟ د یو علاقې د گورنر کوم هم ستا د جهاد ډېره لویه تجربه ده د جنګ. زوم کوم دیم مالم در کوم، اسلام دې پرېږده عیسایي شه. وی بادشاه سلامته که د لور سره د مالم راکې، کالیم راکې، او د لور سره د گورنري نه دا ټوله بادشاهي هم راکې چې اسلام غوندې دین پرې نه ده. نه اوس که د خواهش پرستي وه وی چې زه خپل کار به کوې اسلام. که خواهش پرستي وه نن ډېرو خلکو خصوصا دا په خرابو انجیوزغانو کې چې دا کم خلک نوکران دی د خواهش پرستی د لاسه اسلام پرېښی دی. په خولې مسلمانان دي، په خولې دننه نشته، دننه نشته اسلام، په خولې مسلمان. په معمولي غوندې خبره د اسلام نه باروزي، لږه غوندې خبره دننه بل شان دي، بار بل شان دي، صرف په خوله غږ نه کوي چې څوک راته کافر ونه وایي. یعنې دننه چې یو سړی په زړه کې دننه د رسول الله مبارک د سنتو مخالفي ته ته مسلمان ویلی شي. دوی چې په خپل مجلس کې بیا کینی ګیرې پورې خندا کوي سنتو پورې، نو ګیره نه پرېښودل او ګیره خرایل خو ګناه ده، شک پکې نشته. خو چې ګیرې پورې خندا کوي او سپک ورته ګوري، مسلمان نه دی، کافر دی. خندا جدا شي، غټې غټې ګیرې دا جاروګانې چې مخونو پورې نیولي دي چې دا لفظ دی او ایمان نه ووتی، او چې انډرګراونډ دننه بیا د پیغمبر سنتو پسې سپک ګوري، منځ ته ورزش وی، منځ ته او د اسلام او ایمان ته زړې خبرې وی، زړې خبرې. دا سپک قتل دین ته شو که نه شو؟ دا د کوم دی نه مسلمان پاتې شو؟ ما ته یو سړی وی دا اسلام او ایمان وی دومره کچلومه نه را چې دا د په اسانه شتلیږي. ما وی دا کچه هم ده، مضبوط هم ده. که کلک و پورې ونښتې، کلک مضبوط دي ونیوه نو ډېره مضبوطه ده. او که معمولي یو دوه ټکه دی ووې لکه ابلیس. څه وی؟ ابلیس خدای مانه د خدای د خدایانو انکار نه دی کړی. ابلیس ته الله وحدانیت هم منه چې یا خدای یو دی. ابلیس جنت هم منه، اوس هم مني، دوزخ هم منه، اوس هم مني. ابلیس ته الله فرشتي هغه هم منلي، اوس هم مني. ابلیس دې هم انکار نه کوي چې دا پیغمبران د خدای پیغمبران نه دي. تا خو ته اړوي خو په خپله ته انکار نه کوي، ورته معلومه ده د خدای د کتابونو هم انکار نه کوي. یو ټکې ووې اسه خلقتني من نار وخلقته من طين أأسجد لما خلقت أأسجد لما خلقت څنګه دی من طين. زه هغه ته سجده وکړم چې خټې نه پیدا دی. الله سره مقابله وکړه، پټې نه غوندې په دې رکوټې ټکي 80,000 سال عبادت پر وبوله. دې رکوټې ټکي سره همیشه دوزخي شو. اسجد لما خلقت طینا، زه ته سجده وکړم چې خټې نه پیدا د اور نه پیدا. بس الله مقابله شو، خواهش پرستی شو، تباه و برباد شو، غرق شو. زما وروڼو بنیاد د خبرې دغه ځای راځي. نو هغه زمونږ ایمانونه کچه دي، خفه کېږو به نه. ایمان به مضبوطه، ایمان به کلکه، او د خواهش اتباع به پرېږدي او الله رسول پورې به نښلې. ګنې چې ایمان کچه دی، لا یؤمن احدکم، د ایمان د مضبوطیا یو نښه دا ده چې دا زه درته لګیم په 2 جملو کې. لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به. ایمان کچه دی چې د خواهش اتباع کې، او چې خواهش دې پرېښو الله او رسول پسې روان شو، ایمان به پوخي. بس نو بیا ورته وایي چې داسې نه کېږي. وایي ښه دننه کې جیل ته، جیل ته نه کا نوکران وي بس باقي مري را ویویستل. نو غوښه یې ورته سره کړې وه او ورته مشروبات هم یې ښودي. وی عبدالله وی دا وخوری، خو ګورې دا د خنزیر غوښه ده او دا شراب دي. ملګرو ته وایي چې ګوتې یو نه سیوله، حالانکې دومره کمزوري دي چې سترګو نظرونه یې ختمېدو والا دي. ملګري ورته وایي ولې په ازمایش کې چې دا خو موږ له دې وخت کې جایز دي. فمن اضطر فی غیر باغ ولا عاد، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد. که څوک محتاج شو
او دې د دین نه ورپسې نه وځي، د حد نه زیاته نه خوري چې په څومره مړېږي هغه مره خوري، نو خیر دی، جایز دی. دې وخت کې د خنزیر غوښه خوراک جایز دی، شراب څښل هم جایز دی. دی ورته څه وایي دونه ازمایش کې ما چې وا عبدالله څه کې مو زیاتې مه کوه، دا جایز دی موږ له. وایي بلکل ما ته هم پته ده چې دا د خنزیر غوښه او دا شراب دې وخت کې موږ له جایز دی، خو د یو کافر عیسایي له پې خوشحالېږي، د هغه له نه خوشحاله و. نن موږ د کافر له خوشحاله و که نه خوشحاله؟ موږ وایو چې امریکا خوشحاله شي، موږ وایو چې برطانیه خوشحاله شي. زه وایم چې دا ګندونه چې د هغه کم ګند دی دا خوشحاله شي، الله به خپل کار کوي. آسیه ملعونه به ورخوشي کو چې هغې خوشحاله شي، هغه به خوشحاله و. پرېږدو به نور بعد څه پرېږدو، الله به پرېږدو، وایي د دله خوشحالېږي. وایي ښه اوس به وګوره چې ته عیسایي کېږي او که نه. یو غټ ټب یې راوړه او پکې تیل واچول او د اور یې لاندې بل په چې په خوټ کېدو راغی. وایي دې کې مې یو اچومه، یو ملګري وله ونیوه او هغه د تیلو هغه غټ ډرم ته یې ور شغال کړ.